مطلب د پېشمني او پېشمنۍ پسې مونځ کول د دې په منځ کې وقفه لږه پکار ده. زید ابن ثابت رضی الله عنه څه فرمایي تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. چې کله موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره پېشمني وکړو بیا موږ مونځ ته ودرېدلو. قیل په تپوس ته وشو کم کان بینهما د پېشمني او د مونځ په منځ کې څونه وخت و؟ قال قدر 50 آیه. ده ورته وفرمیل چې د 50 آیتونو په مقدار باندې. نو محترمو 50 آیتونه عام طور باندې انسان د 15-20 منټ کې دا ویلی شي. نو پېشمني پسې زیاته بیا وقفه نه پکار لکه زموږ د څنګه جمع ترتیب دی دا ډېر برابر دی. محترمو یو بل د پېشمني په اخر ټیم کې خوړل د دې فضیلت هم د دې حدیث نه هغه واضح شولو. مطلب پېشمني ډېر مخکې کول نه پکار په 2 بجې په 1 بجې بس بیا انسان ور پرېوځي نه. محترمو په اخر کې مطلب د صبح صادق نه مخکې 15-20 منټ یا 15-10 منټ مخکې چې کوم دی هغه بندول پکار دي او په دې کې برکت هم دی. محترمو